صرف اجوف، اوس د اجوف ولا ګردنونه خای، مثال ولا ګردان تیر شو، اجوف ولا بیا خای، بیا اجوف پسې به د ناقص ولا ګردان خای. مصنف صاحب موږ سره وعده کړې ده سوال به تاسو زه د مثال ولا ګردان خای، ځا مثال ووي او کوي بیا د اجوف ولا مثالونه خای، اجوف ووي کوي صحیح ده، بیا ورپسې ناقص بیا ورپسې اخره کې لفیف وي، ځکه توای قسم سوم در صرف اجوف واوي از نصر ینصرو. اجوفی ووی ولا گردان د تخای د دریم قسم د صحیح شوه. از نصر ینصر د باب نصران ولا وګورئ. القول گفتن یلی تیل شي گفت، گفتی او گفتی الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. گفت چکه چش تیل شي خبره کول. خلق وای دا د بزرگانو گوخته گوخته ونه جوړ کړی کنه، گوخ نه د ټکه گفته. قال یقول، قال من دی خبره وکړه، یقول من کوي یای، قولا فقول سره، فهو قائل دا خبرې کوونکه ده، قائل. قال قائل منهم، قرآن کې شته کنه، قیل قیل ټکشته، یقال یقالاشته، قولا فهو مقول مقول من دا خبرې لشهید دا شای لشو دا الامر من قل وی قل هو الله احد، والنهي عنه لا تقل ما، ولا تقل لهم اف، مور فلرته اف ما، قرآن کې شته کنه. الظرف منهم مقال، والآلة منهم مقول ومقولة ومقوال. مقول وړي الی تل شي، مقولة درمیانه، مقوال منه غاټه دی یلی ولا اعلی لکه سپیکر کې مشایا یو کنه بس مقول شلو. وتسنیتهما دوړ تسنیه شر چې مقالان د ظرف لادا سیده د ظرف ولا شو، مقوالان د شی ولا شو د اسم علی صغری او د کبری او غا وستی ولا شوخه. والجمع منهما جمع به رسي مقاول، د مقاول ضرب د پاره جمع جوړیږي، عاده شه د اسم الو د پاره جوړیږي، خو د اسم الا کبرى سره د مقوال دي د پاره د مقاویل وم کته د دویمه. افعل التفضيل منه اقوال، اقوال من ډیر زیاتیون کده دا سړی د خډیر زیاتیل کوي خالق ته وی کنه وی. والمؤنث منه قولا، د خزه خډیر یون کی خبره د ډیر خبر بازی ده، خبر بازی نه تل شي کنه. وتسنیتهما اقوالان، اقوالان مذکر د پاره شو سید تسنیه، او قولا یعنی د قولا د پاره شو. والجمع منهما جمع د پر جوړږي اقوالون و اقاویل د نورونو د پاره جمع شولې. وقول وقولیات د خزه د پاره شوخه کنه. وسی صدر مقول و مقولة حرکت واو بمقابل به این جهت ندادن، د مقولن ټکه شو د مقولتون شو کنه. دا پاسل کې مقوالونو ایدی ولا حرکت دی واو څه د مقوالونو واو بنې خزا برشتا کنه کاف ساکن دی د س دی ولا حرکت مخ کې ته نه دیر کړه کاف ته دی واجب نه سکه تاسو سوچ کی ښا کنه. مخکنی مو خبره کړی وکنه سکله ورشي وو بنې زبر مخ ته نه ساکن یا حرکت د مخ کې تیر کوي خو دې کې دا قاعده نه ده. دې در مقول و مقولتون د مقول او مقولتون ټکه چې د حرکت واو دی کې دا واو ولا کم حرکت ته به مقابل به این جهت مخ کی ته په دی واجب نه دادند نه د ور کړه کې این هر دو دا دواړه چې دی کنه در اصل مقوالن بدند، اصل کې دا مقوالن د سوچ وته وانه کې دا مقوالن خچلو بسوي مقوالن سیدا الف را حذف کردم د دې کې د الف حذف کړ د مقوالن نشه جوړ شلو مقوالن شو کنه صالحونه ډیلیټ کې مقوالن شد مقولن شو بعد حذف الف مڅ کله دینه تو الف لري کو کنه دی الف لري کول په واجب نه تا در آخر افزودند تای په اخر کې به ور زیاته کړل مقولتون نه جوړ شو سیدا یو خو مقولون ده کنه بل مقولتون ده نو دی ستا در آخر افزودند اخر کې زیاته کې افزون چش تل شي زیاته ول تل شيخه روز افزو منه روزانه دا خبر زیاتیږي روز افزو خلق اردو کی آئی کنه نه افزودن دایل شي مقولتون شد نو مقولون نشه جوړ شلو مقولتون شلو مختیس و در مقوالون د مقوالون کوم ټکه د بسبب مانع صدلته کې یو معنی موجوده منی کول کې وقوع الف بعد واو است دي کې دا الف دی و نو رستر غلې کنه نقل حرکت نکردند نقل حرکت زکه نو کړل زکه مو یلیو کنه س هغه واو یا ی ولا حرکت مخ کی تیر کې چې دینه بعد الف ماده نه یا ماده یا واو ماده نه دلته شتا کنه. پس درین هر دو په دغه دواړه کې فرعیان هستند دماغ ولا فرع د مخ کی ولا خبرې کنه پارګه خو پیژنې زده دي دو پارګه ده دي چوچشه جستی حسابي نه دی غوله فرع ده هم نقل حرکت نمو دند ذکر کې حرکات نکو نقل
او دې کې تګردان خیو د اثبات فعل ماضی معروف ولا گردان د توال خای ښه کنه اثبات فعل ماضی معروف څه معنا ده ماضی به معروف ولای معلوم ولا گردان کو گردان کو اثبات معنا ده منفی معنا ورکی نه وي شی ولا شی معنا به څه د کور شو ده لکه قال هغه خبره کا اصل کې هدا قوالا وکنه قالو نه جوړ شو بیا قالا هغه دوه کسونو خبره کا قالو قالت هغه خبره وکړه قالتا قلنا غډیر خزه خبره وکړه قلت تو ویلو قلت مته سو دواړو وی قلت مته سو ډیر دا خبره وکړه ښا قلت ته خزه وکړه قلت ما بیا قلتن قلت قلنا بقاعده 7 وم نمبر قاعده سو هفتم واو در قال په د قال کې شو تا قالتا د قالتا پر سوره سجدي دی قال قالو قالت قالتا دیزی پرې کنه دیزی پرې کوم واو ورکی با الف بدل شوه دا په الف سره بدل شوه دا اصل کې هو قوالا وکنه خا د قالتا نه بعد به کومه سیاست ده قلنا قلت قلتم قلت اخره پوری کنه نو دې سو در ما بعد قالتا د قالتا نه ورسته به اخره پوری ونه سبا اجتماعي ساکنین د دې کې به دوا ساکنه جمع کی کنه نو دا دوا ساکنه کله جمع شي ورکی ډیلیټ کای کنه نه حذف ګرځیدا الف پر کې ډیلیټ شوالو بیا څکل الف ډیلیټ شو دي چې خو واو ډیلیټ شو د مخ کې نه کنه دا الف دماغ واو په ځای وکنه نو دي کې په پیش ځکه لګو دا کاپ باندې کنه دا فی کلمې باندې سمو ته د اندازه به کې دي مخ کې واو موجود دا واو ته چې شی اشاره ورکي پیش ورکي کنه نشه شي قلنا به ښا کنه دې قاپ مضموم گشتا دا کاپ مضموم ګرځیدلو گشتا منه وګرځیدلو اثبات فعل ماضی مجهول دا خو معروف ولا گردانو کنه اوس دی مجهول ولا گردان خی دا قولا جوړول شي قیلا جوړول شي اصل کې هو قولا وکنه حاجی کې مم چوک ولا حرکات مکاف تیر کو کنه اور کی سره بدل شلو نه قیلا ونه جوړ شلو قیلا دا خبره کړي شي دا غ په باره کې قیلا غ دوړ باندې دا خبره یلی شي دی خپل خمرزي سره نه اله کنه خودو باندې په زور ویل شو دا خبره قیلو د سیل شي کنه یا د سیدی په باره کې خبره وشو قیلت قیلتا قلنا قیلتا تا قیلتا پر سکله سو راسیږي کنه به د سینې ثقلنا قلت قلت ما جوړ کی دا ټکو ته اندازه بنه لګي ثقيله ونرو ځکه قلت بیا کنه د کی دی معلوم تی مجهول لګردان دی قلنا صيغنا بعد به یو شوند شروع کیږي از کیا قلنا دا کنه قلنا قلت ما دي کیا بس به قلنا صيغه ته سره راسیږي جمع مؤنث غیب صيغه ته د کی بیا گردان دی معلوم تی مجهول لا پاته بیا نه لګيږي صرف دغه صيغه پر پاته لګي قیل نه بعد صحیح ده نو قلت ما قلتن قلت دې قیل در اصل قویلا بو ده قیل خو اصل کې قویلا وکنه بقاعده نه هم انا می کېدی د واجنه قیل شد قیل شول مختم یلی و هم چونین اندشه ته د نور سیغسی تا قیل تا پوری تا معنا پوری تل شیخا کنه قیل تا پر انده طریقه ده خو در قلنا به د قلنا نه بعد کومي صيغه تا اخر در اخره پوری چون یا با التقاء ساکنین صدا یا په التقاء ساکنین سره راجم شو کنه دوا ساکن اور کی راجم شولو بفتاد نزک وا غرزدل ها کنه بفتاد وا غرزدل بسبب واوی بودنش صدا واو قاف را زم دادند بیا مکوفت زما ور کړه خامخته ته خبره کې اثبات فعل ماضی معروف سره د دوا گردانونه نور نه ښا کنه یو به اثبات فعل ماضی مضارع معروف ولا گردانه ویو یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقولن تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولنا اقول نقول سیدا یقول اصل کې یقولو کنه مخکې مخبره کړی و ځکه دا ولا پیش مکاف تیر کړهو کنه نو بیا دا و خو بلا باندې ساکن پاتې شو کنه غړوندای پر ځکه نو یقول جوړ شو یقولان نه جوړ شو یقولان یقولون نه جوړ شولو یقولون د در جميع ان صيغ دغه ولا ټولو صيغو کې در اصل بسکون قاف اصل کې هو قاف ساکن وګنه و ضم عین بدند عین بن زما واغت شد واو ورکی بقاعده 8 اتمی قاعده په واجب نه بقاعده 8 بقاعده اتمی قاعده په واجب نه زما یواو بقاف دا دند یواو لکم زما د مکاف تعبیر کړل زما یواو دیواو لکم پیش تکنه بقاف دا دند د مقاف ته ور کړو خوازی سو در یقولنا وتقولنا د یقولنا ټکی سدی دی یقولنا جوړې دو کنه یقولنا تقولنا دوا ساکنه جمع شو ځکه سان واو به التقاء ساکنین به افتاد او د دو ساکن واجنه غرزیدل ده اثبات فعل ماضی مجهول اس فعل مضارع مجهول
اصل کې و یقوالو یقوالو کې دا واو ولا زبر مکاف تغیر کړلو کنه قاف ته مسکل زبر او الف واو خو بیا سي ساکن د کنه دا بیا الف سره مبدلو ځکه مېلی مخکونه اغا زبر زیرو شي زبر ول بیا و الف سره بدلیږي نو یقوالونه بشي یقول وجود شي به یقول کې د الف سره بدل کو یقال جوړ شولو یقال یقالان یقولون تقال تقالان يقلنا تقال تقالان تقالين تقالان تقلنا وقال نقال صحیح شو د در جميع ان صيغه دغه بل ټول صيغو کې دغه گردان کې بس سکون قاف قافر کې ساکن د فتح واو بدند واو باندې فتحه وکنه بقاید 8 اتمی قید په وجب باندې فتح واو د واو ول فتحه بقاف دادا قاف ته ور کړله واو را الف گردند او وی الف کړلو ښا واو را الف کردند واو الف کړلو وان الف بیا مغه الف در یقلنا وتقلنا فیقلنا تقلنا کې وغرزدل التقاء ساکنین دی وجنا اصل کې جوړدل یقالنا تقالنا د سچوږي درستر کنه خالف وغرزل بالتقاء ساکنین به ابتدا التقاء ساکنین دی وجنا وغرزدو